بسم الله الرحمن الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। دوستانو قرآن مجید دا فرمایلی شوی دی چې دې ظالمانو خپل انبیاء او پیغمبران هم جمدی پرې نه خود. الله تعالی ارشاد فرمایي چې مفهوم دی هغه چې د الله تعالی د آیاتونو نه منکر او پیغمبران به په ناحق شهیدان کول او د انصاف د حکم کولو ولهم قتلوله. تاسو هغې له خوشخبری ورکې د دردناک عذاب. دوستانو د حضرت عبید ذرار رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایلی چې يهوديانو په یو ورځ کې 45 نبیان او 100 صالحین قتل کړي دي چې هغه به دوی ته د خو خبرو حکم ورکولو. دوستانو دا خبره تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 55 باندې موجوده ده. حضرت یحیی علیہ السلام او دا هغه پلار مبارک ماجد حضرت زکریا علیہ السلام چې دا دواړه د الله تعالی جلیل القدر پیغمبرانو چې د دې دواړو شهادتونه هم د هغه وخت او د هغه سلسله یو عیسی ده. د حضرت یحیی علیہ السلام د شهادت په حواله کې ډېر روایتونه موجود دي چې په هغه کې اختلافات هم شته. یو روایت دا دی چې د دمشق بادشاہ خپل خدي ته 3 طلاقونه ورکړیو یا هغه غوښتل چې دا هغه خزه هغه ته واپس بغیر حلاله ملو شي. هغه د حضرت یحیی علیہ السلام نه فتوا وغوښته چې په جواب کې ته یحیی علیہ السلام فرمایل چې هغه اوس پتا حرام ده. دا خبره د هغه په خزه ډیره بده ولګیده حتی تر دې چې هغه د یحیی علیہ السلام د قتل باره کې سوچ بچار شروع کو. اخر دا چې هغه بچا په قتل کولو باندې رضا کړو او کله چې یحیی علیہ السلام په مسجد بحرون کې مونږ کولو نو د سجدي په ټیم کې هغه قتل کړو چې د زکریا علیہ السلام نه سر کټ کو او په یو تیلې کې هغه د بچا خزه لیاوړو او هغه کټ شوی سر به دی خزه ته وی چې بچا ستا د لپاره حلال نه دی هغه پتا حرام دی. چې په هغه وخت کې پاغي باندې یو عذاب نازل شو چې هغه خزه د سر مبارک سره پزمکه کې گیر شو چې دا خبره البدایه والنهایه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 55 کې موجوده ده. دوستانو يهوديانو چې کله حضرت یحیی علیہ السلام قتل کو نو بیا د هغه پلار والد ماجد جناب حضرت زکریا علیہ السلام د پاره دا خلق ډیر متوجه شو او د هغه په شهید کولو باندې هم راضیمن شو. کله چې حضرت زکریا علیہ السلام دا اولید نو د یو اونی په تنه کې میزان غیب کو. يهوديانو پاغه اونا باندې بیا ارا اوچلولا. کله چې هغه ارا زکریا علیہ السلام ته ورسیدا نو په دغه ټیم کې د الله تعالی د طرفه وحی راغلو خبردار زکریا کتا س احوزاری وکړه نو زبر ټول ځمکه تسنس کم او کچری تا صبر وکړو زب بیا په دې يهوديانو باندې عذاب نازل کړم. حضرت زکریا علیہ السلام صبر وکړو او يهوديانو ظالمانو هغه اونا په منځ باندې کټ کړه چې په دې طریقه باندې حضرت زکریا علیہ السلام هم شهید کړو. خو دوستانو په دې کې هم اختلاف شته چې د حضرت زکریا علیہ السلام د شهادت واقعیا څه طریقې سره ده. دا په څه وجه باندې مخې ته راغلی وه. پهلنی کول دا دی چې په مسجد جبرون کې شهادت وشو خو حضرت سفیان سوری د شمر بن عطیانه دا قول نقل کړی دی چې په بیت المقدس کې هیکل سلیمانی او قربانګاه په منځ کې ته شهید کړی شوی چې د دین مخکې يهوديانو دلته کې او یا انبیاء کرام شهیدان کړیو. بهر حال دا یو مسلم دی چې يهوديانو حضرت یحیی علیہ السلام شهید کړو او کله چې حضرت عیسی علیہ السلام ته د شهادت حالات معلوم شو نو تا یو اعلان وکړو او د حق هدایت आवाज دی وکړو چې د هغه په وجه اخیری يهوديانو ستا د مرګ هم منصوبه تیار کړه بلکې ستا د قتل لپاره ستا کور ته یو يهودي هم داخل شوی خو الله تعالی
ستا لپاره یو بدلی راولېږله او تاسو یې اسمان ته اوچت کړئ. دوستانو، حضرت یحیی علیه السلام او د هغه والد صاحب زکریا علیه السلام د شهادت واقعات او حالات سره ډېرې نتیجې موږ ته حاصلوي، خو په دې کې یو څو خبرې داسې کافي د توجه لپاره ضروري دي. په دنیا کې د دې یهودیانو نه شهیدی القلب او زیات بدبخته څوک هم نشي کېدی، ځکه چې دوی به پیغمبران په ناحقه قتلول، حالانکې دې خشته هستیانو به نه څوک تنګول، نه به چاله څه تکلیف ورکولو او نه د چا په مال دولت باندې قبضه کړې ده، بلکې بغیر د سهجرته به خلکو ته او د خلکو اصلاح به کوله او هغوی ته به فلاح ورکوله او دوی به د ښځو د عزتونو نه سرفراده کولې. حضرت ابو عبیده صحابي رضی الله تعالی عنه د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ به د سخت عذاب مستحق څوک وي. تاسو ورته جواب کې وفرمایئ هغه خلک چې څوک نبیان یا داسې خلک چې خلکو ته د ښېګړې حکم ورکوي او د برایۍ نه منع کوي. بهرحال یهودیانو چې د الله تعالی نبیانو سره کم ظالمانه کارونه وکړه او چې څنګه بې دردۍ سره د هغه مقدس خلکو وینې وبهولې، په اقوام عالم کې د دې هیڅ مثال نه ملاویږي، ځکه الله تعالی په خپل قهر او جبار باندې دوی په دواړو جهانونو کې مالنون وګڼل. لہذا په هر مسلمان باندې فرض دی چې د دې مالونو نه ځان وساتي او دوی سره دشمنی وساتي. ولی چې بني اسرائیل په قبایلو کې تقسیم شوي وو، ځکه د هغوی په منځ کې په یو ټیم باندې ګڼ پیغمبران نازل شوي وو او د هغې ټولو پیغمبرانو تعلیمات د حضرت موسی نبینا الصلاة والسلام په کتاب کې د دې ټولو ذکر موجود دی او د هغې ټولو پیغمبرانو حیثیت د حضرت موسی علیه السلام په نبیانو کې وو. خو بني اسرائیل یو دومره سرکشه قوم و چې دوی څومره انبیا صرف په دې وجه قتل کړي وو چې دوی ورته وی ای خلکو صرف د الله عبادت کوئ تاسو به کامیاب شئ، چې دوی د الله تعالی د حکمونو نافرمانی وکړه او پیغمبران به یې په ناحقه قتلول. دوستانو، علما له د زندګۍ د اخیری وخت پورې کلک په دې خبره ودرېدل پکار دي چې د حق په معامله کې د خپل ځان پروا هم نه ساتي، لکه څنګه چې د حضرت یحیی علیه السلام د کټ شوي سر نه هم دا خبرې راتلې چې د 3 طلاقونو نه پس بغیر حلاله کېدو دا ښځه پتا نشي حلاله کېدی او دا ښځه پتا باندې حرامه ده چې بغیر حلالې دا ښځه تا سره دوباره نکاح نشي کولی. دوی د حق د خاطر خپل ځانونه قربان کړل، خو د الله تعالی په دین باندې دوی هیڅ قسمه فالتو خبره دوی برداشت نه کړې شوه او د الله تعالی ر دین یې پورا حفاظت وکړو چې اوس زمونږ دا دوا ده چې یا الله تاسو د انبیاء علیه السلام درجه اوچته کړئ او موږ ته هم مغفرت راکړئ. دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي او د دې نه به تاسو ته سبق ملو شوی وي. دا ویډیو کو ستاسو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو به انشاءالله په بله یو نوې انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې اجازت غواړو. د الله په امان.